دې نه پس تاسو دا ګوري چې افغان حکومت په موقف کې یا د هغې په عمل کې به سنجیدګي راشي؟ ډېره مننه. زه په خپله باندې حیران په دې یم چې زمونږ پاکستاني مین سټریم میډیا چې ده هغه دا دوره چې د هایلایټ ولې نه کړه. ګوره ستاسو سیاست، ستاسو معیشت، دغه کوم پراجیکټس وغیره چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا ټول څیزونه چې کوم دي که نه دا زمونږ د سکیورټي سره تړلي دي. کله سکیورټي ټیک نه وي دې کې هېڅ شی چې کوم دی هغه هم پاسبل کېږي نه. او که پاسبل کېږي نو د هغې ډېر غټ قیمت چې دی هغه به ادا کېږي. لکه آصف صاحب 18 غنټو کې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 کسان چې کوم دي که نه د سکیورټي فورس دغه شهیدان کړی شوي دي. ټیک شوه. د خیبر څومره تاسو یاد کړئ؟ 25. او دغه رنګه که تاسو ګورئ نو د سکیورټي فورس د کاروایانې چې کوم دي هغه هم بلا تعطل جاري دي. په دې 2015 کې د دې کال د تاریخ د ټولو نه غټ اپریشن چې هغه 2 ورځې هغه ملکنډ کې شوی دی. د هغې نه مخکې تاسو وکتل چې په شمالي وزیرستان کې په څومره غټ کچ باندې چې دی مختلفې کاروایانې وشوې. او بیا د هغې نه مخکې تاسو دغه ته لاړ شئ باجوړ کې چې کوم واقعات وشو، بیا د خلکو چې دی کوم تشویش و. زموږ مین سټریم میډیا چې ده که نه دې ایشوز ته د خیبر پښتونخوا په فریم ورک کې ګوري، حالانکې د دې ډایرکټ تعلق چې دی د پاکستان د سلامتۍ، د ترقۍ او د مستقبل سره دی. اوس لکه تاسو وګورئ که نه چې په دې میاشت کې 2 غټ ډیلیګیشن چې دي هغه کابل ته تللي دي. یو لاړو اسحاق ډار صاحب، ورسره چې دی نو د ریلوې منسټر حنیف عباسي صاحب، او زمونږ ستاسو دوست چې کوم دی چې هغه په دې ټول نظام کې ډېر بنیادي کردار ادا کوي، محمد صادق صاحب. دا غټ ډیلیګیشن و. او هلته کې نو صرف دا چې هغه معاهده وشوه چې هغه تاسو یقین وکړئ چې د هغې ګیج چې کوم دی د هغې اهمیت چې دی که نه هغه د سیپیک نه زیات دی. که سیپیک نه زیات نه دی که نه نو کم نه دی، ځکه چې پرپس ټایم چې دی هغه سنټرل ایشیا، یورپ او ساوت ایشیا چې دی دا لینک کوي. دغه د ریلوې چې کوم پراجیکټ او هغه چې دی صرف ریل پټلۍ نه د هغې کې ډېر ډیټیلز پکې پاکستاني میډیا هغه هم هایلایټ نه کړو. بیا په دغه میټینګ کې چې دی نو د هغه د سراج حقاني سره ملاقات وشو، دغه د دې اسحاق ډار صاحب او د نایب وزیر اعظم سره هم وشو. نایب وزیر اعظم چې دی هغه قندهاري ګروپ چې دی د طالبانو هغه د هغې نمایندګي کوي. سراج حقاني چې دی د حقاني نیټورک دغه هم د خلیفه چې ورته خلک وایي. او تاسو بله خبر وکړم، مشتاق صاحب هم په دې باندې خبر دی چې د دې دواړو ګروپونو چې یو کلیش راغلی و په ماضي قریب کې چې د سراج حقاني سمیت بعضې نور منسټران چې کوم دي هغه بهر ملکونو ته تللي وو، د دوی په دې روغه کې هم د پاکستان بنیادي کردار دی. ټیک شوه چې خفګان په کمولو کې. بیا په دغه کې هم دغه کاونټر ټیرریزم والا ایشوز چې کوم دي یا د کراس بارډر ټیرریزم چې کوم ایشو ده چې تاسو په تمهید کې کېښوده هغه ډسکس شوی وه. اوس بیا سوال دا پیدا کېږي چې یو هفته بعده د پاکستان وزیر داخله ولې ځي؟ دا اوس نیوز دی. هغه چې کوم کمیټمنټ شوی یا کوم ډیټیلز چې کوم و د هغې باندې د پراپر پروسیجنګ دپاره چې دی که نه محسن نقوي صاحب تللی دی. وګوره یاد ساتئ چې په دې د 13 کالو کې چې څومره وزرای داخله پاتې شوي دي د پاکستان په پارلماني نظام کې، دا ټول طاقتور وزیر داخله دی.